چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمره لته کافر دلار نه واپس کوي ته عمره لنه شراتله الته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د مکی مشرکینو شرایط ولیکلو او یو کاغذ ولیکل شو پاغي باندې دا معاهده ولیکل شو پای کې کافر ډېر سخت شرایط نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ایښو یو شرط پاغي کې دا و کوستاسو نو څوک مرتد شو نعوذ بالله د اسلام نه واپس شو مکی ته واپس راغی موږ به تاسو نه درکو خو کو په مکه کې څوک مسلمان شو مدینه منورې ته درغه نه تاسو به د ځان سره نه پرې موږ ته واپس حواله کوي دا شرط سره نبی علیہ السلام منلو یو شرط پکې دا چې سکال تاسو عمره نشئ کولای تاسو به واپس مدینه منورې ته ځئ کال به راځئ ځان سره به اسلحې نه راوړئ صرف 3 ورځې په مکه کې تیروئ بیا به واپس ځئ ډېر عجیب سخت شرایط نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه شرایط منلیو پاره کې یو شرط دا و چې مکه مکرمه کې نور قبیلې د قریشو نه علاوه پاتې کیږي چې هغه ته بنو خزاعه او بنو بکر ویل شي د دې دوه قبیلو په ټول عمر د یو بل سره جګړې وي د بنو خزاعه او د بنو بکر ټول عمر به د یو بل سره جګړې ژوند داسې تیرېدو نو پاره کې معاهده کې دا ولیکل شو چې دې قبیلو ته اختیار دی چې د هر چا سره ملګری کېږي ملګری دي شي هر طرف ته کېږي نو بنو بکر قبیله چې وا هغه قریش غوړه کړو موږ د کفارو سره کېږو او بنو خزاعه چې هغه نبی علیہ السلام غوړه کوي موږ د دې مرګتیا کو نو په دې معاهده کې دا ولیکل شو چې دوی هم د یو بل سره جګړې نه کوي دا بنو خزاعه بنو بکر هم د یو بل سره جګړې نه کوي خو کو چرته دوی د یو بل سره جګړه کوله نو موږ به د دې ملګرتیا نه کو د بل ډلې په خلاف باندې یعنی د بنو بکر ملګری قریش دي نو قریش به د بنو بکر ملګرتیا نه کوي او بنو خزاعه ملګری د نبی علیہ السلام دي نو نبی علیہ السلام به د بنو خزاعه ملګرتیا نه کوي په مخالفت د بنو بکر باندې یعنی د دوی امداد بنکو دا معاهده وشوله وخت تیرېدو دین جګړه نه کوله آرام سره ژوند تیرو دی بنو بکر داسې کار وکړو چې د شپې په بنو خزاعه باندې حمله وکړه هغې د ځان نه خبر هم نه دوی په حمله وکړه هغې د یوې چینې د یو کوی په غاړه باندې ودو او داسې حمله یې پرې وکړه چې ډېر شی پکې ووجل هغوی ته وتښتېدل حتی تر دې پورې چې بیت الله شریف ته ننوتل هلته یې پرېنښودل بیا یو سړی بودیل ته هم د هغه کور ته ورغله هلته یې قتل کړو نه یې پرېښودل او د دې بنو بکر مرګتیا قریشو وکړله حالانکې معاهده کې دا و چې د دې مرګتیا به نه کوئ خو قریشو د هغې وعدې خلاف ورزي وکړه او د بنو بکر مرګتیا وکړه په بنو خزاعه حمله وکړه او د هغوی نه ډېر شه کسان قتل کړو د دې خو مطلب دا و چې نبي علیه السلام مدینه منوره کې د هغه څه خبرېږي چې سار شو نو کار خو ورته خپل یاد و چې موږ غلطي وکړه موږ خو د نبي علیه السلام سره دا لیکل کړي دي چې موږ به د دوی مرګتیا نه کوو د دوی په جنګونو کې او موږ خو د خپل ملګرو مرګتیا وکړه د نبي علیه السلام د ملګرو په خلاف باندې دا خو موږ غلطي وکړه دا خو موږ نه غلطي وشوله چې سحر شو نو عمر ابن سالم د دې بنو خزاعه کې یو تن و هغه د دې ځای نه روان شو مدینې منورې ته لاړ او چې مدینه منورې ته لاړ کنه نو مسجد نبوي ته چې څنګه ورسېدو نو نبی علیه السلام په شعرونو کې خبر کو شعرونه ورته شروع کړو او په شعرونو کې نبی علیه السلام ته اشعارو کې دا خبره وکړه چې په موږ باندې بنو بکر حمله کړې ده او قریشو مرګتیا کړې ده او حالانکې تاسو سره لیکل دا کړي چې د دوی به امداد نه کوي تاون به نه کوي هغې د خپلې وعدې خلاف ورزي کړي موږ راغلي یو موږ ستا ملګري اوس به ته زموږ امداد کوي او نبی علیه السلام ته دا وویل چې اوس به ته زموږ ملګرتیا کوي ته به زموږ امداد کوي ځکه موږ ستا ملګرتیا غوره کړې ده او نبی علیه السلام ته د مشرانو خبرې را یاد کړې چې ستا مشرانو په موږ باندې ننګ کړی دی او موږ تا سره چېرته بدشکني نه ده کړې عهد شکني ستا سره موږ نه ده کړې ستا ټول عمر موږ تابعدار پاتې شوي یو اشعارو کې نبی علیه السلام ته دا خبره وکړه نبی علیه السلام داسې وکړلو چې یو تن روان کو قائد یو قاصد روان کو او قاصد ته وویلو ویلاړ شه او قریشو ته دا 3 خبرې وکړه قریشو ته دا ووایه چې تاسو د خپلې معاهدې خلاف ورزي کړې ده اوس په دې 3 خبرو کې یوه اختیار کوي یا خو داسې وکړئ د خزاعه قبیلې چې کوم کسان تاسو وجلي د هغې دیت ورکړئ زمونږ د ملګرو کوم کسان چې تاسو قتل کړي د هغې څه ورکړئ دیت ورکړئ خبره به خلاصه شي
دویم دا چې د بنو بکر سره خپل تعلقات ختم کړي. بنو بکر سره تاسو ملګرتیا ده او د هغې په ملګرتیا کې تاسو بنو خزاعه وجلي دي، نو د هغې سره خپل ملګرتیا څه کوي؟ ختمه کړه. دویمه خبره دا ده. او درېیمه خبره دا ده چې په حدیبیه کې کومه معاهده لیکلې شوې ده یا هغه ختمه کوي، فسخ یې کوي. په دې درېو خبرو کې یوه کوي، یا د بنو خزاعه د مقتولینو دیت ورکوي، یا د بنو بکر سره خپل تعلقات ختم کوي، یا مې چې ستاسو سره د جنګ بندۍ کومه معاهده او کوم شرایط لیکلي ووایي چې هغه موږ نه منو، هغه فسخه کوي. دې درېو خبرو کې یوه کوي. قاصد چې قریشو ته دا خبره وکړه، قریش ورته ویل په دې درېو واړو کې یو هم نه منو، په دې درېو واړو کې موږ یو هم نه منو. او وایي خپل پیغمبر ته چې څه کوي ودې کړي. چې دا یې وویلو قاصد روان شو، چې قاصد مدینې منورې ته روان شو، دلته کې دوی وویل چې یاره دا خو موږ غلطي وکړه، ځکه چې هغه زور خو هم مات شوی که نه، هغه زور هم مات شوی و، ځکه غټ غټ خلک مسلمان شوی. خالد بن ولید غونته سړی مسلمان شوی، مدینې منورې ته تللی و. عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنه غونته کې سړی مسلمان شوی، عمرو بن عاص غونته سړی مسلمان شوی، غټ غټ خلک مسلمان شوی و، نو دوی هغه زور خو هم مات شوی و. چې سوچ وکړه یاره زموږ خو اوس هغه زور هم نشته دی او موږ خو د نبي علیه الصلاة والسلام سره د وعدې خلاف ورزي وکړه، دا به اوس څه کېږي؟ ستومانه شو، خپېمانه شو. ابو سفیان ته وویل هله شابه زر ځان مدینې منورې ته ورسوه او نبي علیه الصلاة والسلام ته ووایه چې د حدیبیې کومه معاهده ده زه د هغې تجدید له راغلی یم، هغه مې در سره یو ځل ماته کړه خو زه بیا راغلی یم چې هغه معاهده نوي کړو، زر ورشه. ابو سفیان د صلح دپاره د مکې نه روان شو مدینې منورې ته. چې څنګه مدینې منورې ته ورسېدو نو لومبی د خپلې لور کره لاړ. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د ابو سفیان یوه لور په نبي علیه السلام واده وه، په ازواج مطهرات کې ده ام حبیبه رضی الله تعالی عنها. نو دی چې مدینې منورې ته څنګه ورغی که نه نو ډایرکټ د خپلې لور کره لاړ. چې د خپلې لور کره لاړ او لور ورته ډېره زیاته خوشحاله شوه، ځکه خپل پلار یې ډېره موده پس ولیدو، ډېره موده پس یې ولیدو ابو سفیان، او پلار یې ډېر لوی سړی و، د مکې مکرمې سردار و، څه وړوکی سړی خو ونه که نه. نو دا خپل پلار ته پاسېده، پلار یې ځان ته رانږدې کړه، دا یې ښکل کړه، دا پلار په تندي ښکل کړو. خو چې کله سلام کلام وشو نو د ابو سفیان داسې یو پوزې پروت و چې په هغې باندې کېناستو. نو چې څنګه کېناستو نو ام حبیبه رضی الله تعالی ته وفرمیل بابا لږ صبر وکړه، لږ صبر وکړه. نو هغه داسې لږ اوچت شو، نو هغې ته هغه پوزکی راغونډ کړو، هغه بستره یې ترې راغونډه کړه. چې راغونډه کړه بابا اوس کېنه. نو هغه ورته وایي لورې زه کېناستم په پوزه کې، نو هغه دې رانه راغونډ کړو. نو دا دې رانه ولې راغونډ کړو؟ دا پوزکی زما مناسب نه دی او که زه د دې پوزکي مناسب نه یم، دا پوزکی زما مناسب نه دی، زه دې پلار یم او دا پوزکی لږ خیرن دی، خراب دی، نو دا دې مناسب ونه ګڼله چې زه په دې خراب پوزکي کېنم، نو ځکه دې راغونډ کړو. خو که داسې دې کړي دا ښه خبره ده، خو که زه د دې پوزکي مناسب نه یم، یعنې زما دومره قدر نشته چې زه په دې پوزکي کېنم. نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل وی بابا خبره داسې نه ده، خبره داسې نه ده، بلکې دا هغه پوزکی دی چې په دې باندې زما سره د دواړو جهانو سردار کینی او فاسي، دا د هغه د ملاستې ځای دی، دا د دواړو جهانو د سردار پوزکی دی. بابا زه دا نه مناسب کوم چې یو مشرک دی د الله پاک پیغمبر په ځای باندې کینی، لار مې ټیک ده، ډېر راته ګرانې، ډېر راته ګرانې، خو مشرکې او زه دا نه برداشت کوم چې د پاک پیغمبر په ځای باندې یو مشرک کینی. دا پوزکی مې ځکه راغونډ کړو. پلار یې ورته وویلو وی لورې تاسو ستاسو پیغمبر دا اخلاق ښایي، او لورې چې زما نه جدا شوي یې نو داسې شوي چې لکه لاره د نه ورکه شوې ده، زما نه چې کله جدا شوي که نه نو په شر کې مبتلا شوي یې. نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل وی بابا چې ستا نه جدا شوي ما په شر کې نه یم مبتلا شوي، بلکې د کفر د تیارو نه راوتې م او د اسلام په رڼا کې داخله شوې یم، د اسلام په رڼا کې داخله شوم. بیا ورته وی بابا یو تپوس درنه وکړم. ابو سفیان ورته وی وکړه. وی ته خو ډېر زیات هوښیار سړی که نه؟ وی هاو. وی د مکې مکرمې سردار یې که نه ډېر خلک درته کیني او پاسي، ستا په خبرو باندې عمل کوي که نه، لوی د مکې سردار یې که ډېر هوښیار سړی وي. او بابا تعجب راته په دې راځي او حیرانتیا راته په دې راځي چې د دومره عقل سره ګټو ته سر ټیټای، د دومره سردارۍ سره ګټو لوټو ته سر ټیټای، بوتانو ته سجدې کوي. نو زه حیرانه په دې باندې چې ستا عقل په دغه ټایم کې چېرته لاړ شي. ابو سفیان چې دا خبره واورېده د غصې نه سیده پاڅېد او مسجد نبوي ته راغی، مسجد نبوي ته راغی او نبي علیه الصلاة والسلام سره کېناستو او وی ورته ویل ای محمده صلی الله علیه وسلم وی زه راغلی ما چې د حدیبې کې زما او ستا کومه صلح شوې ده چې هغه دوباره وکړو.
حدیبیه مقام کې چې کومه صلح زمونږ شوی و د هغې تجدید دپاره راغلی وه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته اسم ونه ویل، نه ورته ښه وویله نه ورته نه وویلو، خاموشه پاتې شو نبی علیه السلام. دی ناست ناصر دغه ځای نه پاڅېد. چې پاڅېدو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورغی، وایي دا ډېر خاص ملګری دی، کیدای شي دی زما سفارش وکړي. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورغی، وایي ابوبکره زه راغلی ما ته خپل ملګري ته زما سفارش وکړه چې د حدیبیې کومه صلح زمونږ شوي وه، کوم شرایط لیکلي شوي چې هغه را سره دوباره نبي علیه السلام ومني. موږ مات کړي دي، خو اوس دوباره راغلی یم چې بیا یې د سره تازه کړو دا معاهده. ابوبکر رضی الله تعالی عنه وفرمایل زه دا کار نشم کولی، زه دا نشم کولی. دی د هغې ځای نه پاڅېدو، لاړ عمر رضی الله تعالی عنه له، وایي کیدای شي دی زما سره دا خبره ومني. وی عمره دې له راغلی ما چې لاړ شي خپل ملګري ته ووایي چې ابو سفیان راغلی دی او خیر دی دا معاهده ورسره دوباره تازه کړه. عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی زه ستا دپاره لاړ شم او نبي علیه الصلاة والسلام ته سفارش وکړم. عمر هو ډېر غوسناک سړی و که نه. وی زه لاړ شم او ستا سفارش نبي علیه الصلاة والسلام ته وکړم. وی قسم په الله کو نبي علیه السلام د جهاد حکم وکړو تا سره او هېڅوک نه جنګېدل، زه به ستا خلاف یوازې جنګېږم. توره یې راویستله، وی زما دا توره به ستا د سر د پاسه او ته ما ته وایي چې نبي اسلام ته زما سفارش وکړه. دې خو د هغې ځای نه ورټلی شو، لاړ علي رضی الله تعالی عنه له. وی علي تا ته پته ده چې زه او ته یو بل ته په رشته کې ډېر زیات نږدې یو، یو بل ته ډېر زیات نږدې یو. علي رضی الله تعالی عنه فرمایل وی څه وکړم؟ وی داسې وکړه چې نبي علیه الصلاة والسلام ته زما سفارش وکړه، زما سفارش ورته وکړه چې دا حدیبیې دا کومه معاهده چې مونږ کړې ده چې دا را سره نبي علیه السلام دوباره ومني. علي رضی الله تعالی عنه فرمایلی وی زما د الله په ذات باندې قسمي نبي علیه الصلاة والسلام د دې په باره کې یو فیصله کړې ده، د دې باره کې نبي علیه السلام څه کړې ده؟ یو فیصله کړې ده. اوس د چا مجال هم نشته چې نبي علیه الصلاة والسلام ته د هغې خلاف خبره وکړي. زه دا نشم کولی. نبي علیه السلام خپله فیصله کړې، زه به څنګه ورځم نبي علیه الصلاة والسلام لره. ابو سفیان فاطمه رضی الله تعالی عنها مخاطب شو، وی ای بنت محمد، ای د محمد لوري. فاطمه رضی الله تعالی هم ناسته وه، حسن رضی الله تعالی سره هم ناستو او علي رضی الله تعالی هم ناستو. نو دوی ای د محمد لوري صلی الله علیه وسلم، وی ته خپل پلار ته سفارش وکړه که نه، او که ته ورته نه کوې که نه نو ستا خواته چې دا کوم ماشوم ناست دی دا حسنه، دا کوم ماشوم چې ناست دی، وی ده ته ووایه چې لاړ شه مسجد نبوي کې دا چغه ووهه چې ما قریشو ته پناه ورکړې ده. د حسن ته ووایه چې دی مسجد نبوي ته لاړ شي او په مسجد نبوي کې کومه چغه ووایي چې ما قریشو ته پناه ورکړې ده. یقین وکړه چې د ده په اواز سره به تمامو قریشو ته حفاظت نصیب شي، محفوظ به شي تمام سرداران. فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایل دا خو ماشوم دی، پناه ورکول خو د غټو کار دی، دا خو وړوکی دی، دی به څه پناه ورکړي. وی دویمه خبره دا ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام په خلاف کې به دی راپاسې یو تن ته به پناه ورکړي. زما بابا به یو فیصله کړي او د هغه نوسې به راپاسې او د هغې خلاف به وایي چې ما پناه ورکړې ده. نه نه دا موږ نشو کولی. ابو سفیان علي رضی الله تعالی ته متوجه شو، علي دا معلومیږي دا چې دا خبره ډېره سخته شوې ده، دا خبره ډېره سخته شوې ده، ځکه زما سفارش ته هېڅوک هم تیارو نه دي. خو داسې راته څه چل وښیه چې اوس د مدینې منورې نه خو نامراده لاړ نه شم که نه، د مکې کې به خلکو ته څنګه مخ ښیمه چې زه هسې رالمه، څه طریقه خو راته وښیه که نه. نو علي رضی الله تعالی ته وفرمایل وی داسې وکړه که نه، زه درته یو چل ښیم که ودې کړو ښه به ستا دپاره کېدای شي فایدهمن وي. څو وی جومات ته لاړ شه مسجد نبوي ته او هلته په تیزه دا خبره وکړه چې زه دې دپاره راغلی ما چې د حدیبیې د صلح تجدید وکړم، د صلح حدیبیې تجدید دپاره راغلم او د هغې د استحقاق دپاره راغلم او د صلح چې کوم موده ده د هغې د زیادت دپاره راغلم چې هغه موده دې نور هم زیاته شي. وی دا چغه ووخه او بیا ځه. ابو سفیان راغی مسجد نبوي ته، نبی علیه السلام هم ناست دی، صحابه کرام هم ناست دي، په چغې دا اواز وکړو وی زه مکې نه دې دپاره راغلی ما چې د صلح حدیبیه دې بحال پاتې شي، هغه شرایط دې بحال پاتې شي. دا خبره یې وکړه او د مسجد نبوي نه روان شو مکې مکرمې ته لاړ. چې کله مکې مکرمې ته لاړو هلته ترېنه خلک تپوس وکړ ابو سفیانه څه دې راوړو؟ ی مسجد نبوي ته لاړم او اواز مې وکړو چې زه د صلح حدیبیې د تجدید دپاره راغلی. نو هغې ورته وایي ستا دا اعلان نبي علیه السلام قبول کړو، څه ښه نه یې درته وکړه ده؟ وی نه. وی نه یې درته ښه کړې؟ نه وی نه. وی دا درته چا ویلي وو؟ وی دا راته علي داسې ووینو، وی دومره غټ سرداري او علي غوندته سړي ته دوکه کړې. د دې څه مطلب چې لاړې مسجد نبوي کې د اعلان وکړو چې زه د صلح حدیبیې د تجدید دپاره راغلم او را روان شي، نه درته ښه میلو شو نه درته نه میلو شو، هسې رالې. وی هسې لاړې او هسې رالې ولیدلې.
دلته کې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایل تاسو د جنگ سامان تیار کړئ ځان تیاروي د جنگ سامانونو تیاروي په مکه باندې حمله کوو خدا سي به وکړي چې ګوره څوک درنه خبر نشي دا خبر پټه ساتو مکه ته ګوره دا خبر اون رسي چې نبی اسلام په مکه باندې څه کوي حمله کوي دا خبر پټه وساتي په دغه ورځ کې د مکه مکرمه یو ډمه وا غالبا چې دغه سلمان مو دا یو ډمه وا دی به دا مایلسونه به کول او پوجرو کې به غړیدا او خلکو به پیسې چنګلي د دې دغه معاش او دغه د غټي وټي ذریعہ وا خو چې کله په غزوه بدر کې ډېر شه کفار مړ شول د مشرکین مکه غزور لکم شو دا په دغه ورځ کې راغلی او مدینه منورې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراله ویدال اے محمد صلی الله علیه وسلم دې لنه راغلی چې مسلمان شې ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته سره بیا راغلی صحابه کرام هم په جدل ټول په جدل مشهور خزوا وی سره راغلی وی ما باندې چا پیسې چنګل خو تا ټول وجلو سردارانو په ما باندې پیسې چنګلې اخو تا ټول مړ کړلو وی په مکه کې زما گزاره ګرانه د سوکرا باندې د پیسو چنګلو نشته دی مکه کې گزاره نه کیږي نو سره راغلی وی دې راغلم چې ته خپل ملګرو ته زما سره امداد وکړي مال څه پیسې مې راکې ما اوس انت گزاران ګران شوی نبی رسول الله صحابه کرام ته ویل یو کړه چا سوس کې دی لای ورکای بس دې له چې چا سوس کې ورکای ول چیزي صحابه کرام سره د خپل وس موافق چا سو ورکړي چا سو ورکړي پیسې ولا ورکړي مکه نه سکړه د مدینه منورې نه د مدینه مې را رخصت کړه خو چې کله دا د مدینه منورې نه راتله کنه یو صحابي دا غنم حاتب بن ابي بلتعه حاتب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ دا بدري صحابي دی بدر په غزا کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره شامل شوی نو چې کله دا راتله کنه هغه ول یو خط یو چټي ولیکله او په چټي کې ورته دا ولیکل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په تاسو باندې حمله کوونکې دي او داسې کسان تیار کړي داسې کسان لکه دریاب دی دریاب په تاسو باندې حمله کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام په خط کې دا ولیکل او دا دی خزل ورکو دا به ځان سره وسی مکه کې بل ته دا خبر ورکي دا خزر روانه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی رااله جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی وی د الله پاک پیغمبره ستا راز پاشو ستا چې د کم راز خبره واغه مکه والو ته ورسېدله یو خزي سره خط او حاتب بن ابي بلتعه ولا ورکړه دي او هغه خزو په روزه خاخ مقام کې روانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام درې تنه مقرر کړو درې صحابه کرام مقرر کړو حضرت علی رضی الله تعالی حضرت زبیر رضی الله تعالی حضرت مقداد رضی الله تعالی د درې صحابه کرام ته اسنه توخیجه اوخیجه سنت او شابه هغه خزه در مګره خط مکی مکرمه ته ونه رسي اخطر مکی ته ونه رسي دی اس ای پروزه خاخ کې به اعلان دی کوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پروزه خاخ کې به اعلان دی کوي بس اخذ په اوخ باندې روانه و دي اسونه تو خطل روان شو درې وړ صحابه کرام او چې څنګه روزه خاخ مقام تر ورسې خزم ال تلان دکړه چې وای رسوله بس اسونه راکو شو د اوخ مواري ولا ونیو اوخ ورلکین او خزه تراکو ذکر خزه ته خطرک خزه ما سره خط نشته وی خط پر سره شته خط راکا اوخ ورله اولټاو د دې چې کم سامان او هغه تار پتار کو خطو د خزه چې کمی کپړې وی داغه تلاشي واغسته خط نشته اوس خط سره ملاویږي نه خزیمه سره شي نشته دی علی رضی الله تعالی ته فرمایل وی زما پیغمبر چې سوی هغه رښتیا وي زما پیغمبر تر اوسه پر دروغ نه دی ویلي او هغه وجره دې سره خط ته وی دا خط رو باسه کنه قسم په الله کو ستا کپڑے استل راشي کپڑے بدر نه مباسم کو ستا کپڑے استل راشي پم کنه دا بدر نه مباسم خدا خط پر راکې مونږ خط پر سره شته دی کو ته ډیر وچ ما سره نشته دی خو زمون پیغمبر ولې دې سره خط یقینا مونږ ولې ټاو چرته شته د خپل وسو کو خط نشته دی خو چې پیغمبر وي خط سره شته دی نو اصحاب کرام او د نبی رسول الله په خبره داسې کله کې یقین او ستاسو خط موجود دی خزه پوه شو چې په اس حالت زما مخ کې تلو نشته دی دا کمسې دې سوچا تکړه او د کمسې د لاندې په دې وختو کې غټه کړو د سټ سره د کمسې د لاندې په دې وختو کې د تعویذ خو دا تعویذ غونټه ته کړو دا ختمه دلته پټ کړو چې پټ کړو کمسې ته علاج کو خطر راوست وره ولکو چې وره کو هغه ته وسو تزا خطر واغستو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لای راوړو چې راوړو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خط کول او کو ته پړاو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ صحابي وروغتو دا کار دی ولې کړی دی صحابه کرام سغو صبي عمر رضی الله تعالی عنہ ټول هرستری نبی صلی الله علیه وسلم ته بار وی د الله پاک پیغمبر ماته اجازه راکا د منافق دا سر و ما
د هم سره ډیره غټه دوکه وکړه ما ته اجازه راکړه چې منافق نه دا سر والزم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابي وروته حاتب ابن ابي بلتعه حاتب دا راته وجه دا کار دی ولې کړی دی دا دی ولې کړی دی اگر ته د الله پاک پیغمبر زه خپل خبره کوم خو په ما باندې تلوار مکوئ چې زه خپل خبره پوره کوم ما باندې تلوار مکوئ نبی اسلام وایي ته سوای اذا الله پاک پیغمبر قسم په الله کو زما په اسلام کې زره بره فرق راغلی زه مسلمان یم دا کار دی ولې کړی دی اذا الله پاک پیغمبر د یوې مجبورۍ نه مې کړی دی د مکې مکرمې نه چې څومره صحابه کرامو هجرت کړی دی کنه او الته ښځه بچي پاتې شوي یا نور څوک پاتې شوي نو الته رشته دار شته د هغې خیال ولا ساتي زه د مکې نه راغلی مدینې منورې ته خو زما ښځه او بچي په مکه کې پاتې شوي دي او هلته زما یو رشته دار هم نشته چې د هغوی خیال وساتي په مکه کې زما هېڅوک نشته دی ښځه بچي مې خوشې پاتې شوي هېڅوک نشته دی د الله پاک پیغمبر دا کار ما صرف د خپلې ښځه او د بچو دپاره کړی دی ما وی چې نبي علیه الصلات وسلام چې څه کوي دا به الله هسې کوي زما په دې خط باندې دا پاتې کېږي نه الله نبی علیه السلام ته هسې فتح ورکوي خو په هغوی باندې به زما لږ غونته کې احسان راشي نو زما د ښځې او د بچو به لږ خیال ساتي هغوی ته به تکلیفونه هلته نه ورکوي زما بچو ته هلته تکلیفونه نه ورکوي دا کار مې صرف دې دپاره کړی ما داسې کار وکړو چې هغه الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر هم نشي رسولی زما دې خط الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر نشي رسولی نبی علیه الصلات وسلام ورته وفرمیل تا رښتیا وویل تا هم تا دا کار ته مسلمان یې خو دا کار تا صرف دې دپاره کړی تا رښتیا وویل تا داسې وکړلو عمر رضی الله تعالی بیا فرمایي وایي د الله پاک پیغمبر سر ته هم دا منافق دی دا منافق دی نبی علیه الصلات وسلام دا مخ مبارک داسې سور شو او عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي یا عمره تا ته پته نشته چې دا بدري صحابي دی دا په غزوه بدر کې شامل شوی نه دی او د غزوه بدر متعلق الله تبارک وتعالى څه فرمایلی چې پکې کوم صحابه کرام شریک شو تبارک وتعالى دا غي متعلق ولې چې تاسو څه کوئ تاسو جنتیان یې دا جنتی صحابي دا ته جنتی سروما دا بدري صحابي نه دی عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبر وری د سترګو وروخ کې روان شي په جړا شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل بی الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ډیر خپويږي ما غلطي وکړه د الله پاک پیغمبر زه پوه نشم نو دا یو واقع پکې داسې راغلی وه چې د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه متعلق چې دا صرف هغه خط لیکلی داسې ښایسته بیانات د اورېدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلام سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته بیانات میلاویږي او بل آیکن ته سره کلیک کړئ چې تاسو ته نوې ویډیوګانې درشي